د چمپیونز ټرافي په لومړي میچ کې نیوزیلند و پاکستان ته په 70 رنزو ماته ورکړل. په دې میچ کې د پاکستان کارکردګي چې وه هغه انتهایي مایوس کون وله، ولې چې په پاکستان 22 کاله بعد چې په پاکستان پر خاوره باندې یو عالمي کپ شروع شوی دی، چمپیونز ټرافي شروع شوی دی. نو په دې حواله د چمن جو کوم شایقین دي او کرکټرز دي د هغو تاثرات څه دي، اصل زموږ د دې شکست وضعیت چې جوړه شوله، راځو به د دې څه پوښتنه کوو. ستاسو په نظر د پاکستان د شکست اصل وجه چې جوړه شوه؟ اول خبره خو دا ده چې د پاکستان چې کوم ټاس وګاټي، بالینګ یې واخیستې، بیټینګ هغو ته ورکړئ. بیټینګ هغو ډېر ښه پر وکړي. د پاکستان د خوا چې وه بالینګ کې ډېر زیاته کمزوري وله، هغو اندازن تقریبا 320 ټارګېټ ورکړي، 360. نو دوی د خوا باید دا په کار واله چې باید دوی په پاور پلې کې باید کوم ضروري رنزونه د پاور پلې مطابق باید هغه د ایستلي وای. هغه غلطي په دې کې راغله چې کوم موږ اوپنر ولو په خرزمان هغه انجري سولو، هغه پر ځای دوی سعود شکیل ته چانس ورکړي، خو سعود شکیل هغه کوم پریشر چې هغه یې نه کړ هینډل، او هغه پریشر کې دی اوټ سو. مثال په ډبل فیګر کې د رنزونه نه راغلل. بیا کوم پریشر د بیلډ کړی ول، انوس کوم شاته پلیران راغله، هغه دایر کوم په 2 ډاون رضوان راغلی. رضوان هم داسې خاص مثال پریشر د ټیم د سره نه کولیر. دغه وجې یو بابر اعظم ول، هغه ډېر خلک به دغه وایي چې یا رسېده ول سکور نه وکړي یا په 90 بال کې 64 رنز وکړي. هغه دا چې خپله رایه ده، خو زما په نظر په هغه وخت کې د وکټ درولو ډېر ضرورت ولو. نو په دې بابر اعظم چې مثال سټاپ یې زیات وکړو، ډاټونه زیات راغله، خو رنزونه خاص نه وله. روان میچ باید پاکستان څه وکړي چې د انډیا سره وګټي؟ روان میچ باید دا وکړي چې ایکسپیرینس پلیران ټیم ته ورواچي، خاص کر په اوپننګ کبیر کې هغه چې ما په نظر چې باید په خرزمان او امام ملک په اوپنران شي، او بعد دغه بعد چې هم ونډو چې دغه بابر اعظم شي. تاسو څه فکر کوئ چې را روان میچ کې پاکستان څه حکمت عملي خپل کړي چې موږ خپل روایتي عارف انډیا ته شکست ورکړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خو نیوزیلند څه میچ بایله وي، دونه مسله نه ده، باید چې د انډیا سره وګټي. نور د ټوله ټورنمنټ هم بایله وي، چمپیون ټرافي هم شی نشته، باید چې انډیا سره وګټل سي. دا میچ شو سکواډ تیار سي او ښه پرفارمنس وسي. که ښه په خرزمان نشته، د دو پر ضد یو داسې بل ښه کرالي ور واچوي لکه سیم ایوب، داسې نور ښه کرالیان دې ور واچوي، باید چې دا میچ وګټي د انډیا سي. باید به امام ملک اوپنر راولي. تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان په تیر میچ کمزوریانې وکړي او د را روان چونکې زموږ د انډیا سره میچ دی، د هغه دپاره پاکستان باید څنګه تیاری نه وکړي؟ د هغه دپاره خو دا دی زموږ یو اوپنر سیم ایوب، هغه مخکې انجري ولو، اوس یو بل انجري سو په خر زمان. موږ دا رایه ده چې د دې ځای چې دی د دې پر ځای د نور داسې ښه اوپننګ راولي لکه امام الحق. نو زموږ ته دا میچ په کار دی چې موږ یې وګټو د انډیا سره. موږ چې چمپیون ټرافي د ګرده بایله وو، خو دا میچ موږ ته ډېر ضروري دی. زموږ هدف ته هغه دی او انډیا سي ده. مثال موږ ملک له راتګ یې هم نه غوښتي، مثال دی زموږ دونه بېعزتي کوله، خو اوس موږ غواړو چې موږ ګره چمپیون ټرافي هر چا ته ورکوو، خو دا میچ موږ انډیا ته نه ورکوو. انشاءالله په هر صورت چې موږ دا د انډیا سره دا میچ راوړو. دلته دا موجوده چې کوم د چمن کرکټران ولې یا شایقین دي، دا ځوانان دا وایي چې یو خو موږ په چمپیون ټرافي کې په کار دا دی چې پاکستان په دوبۍ کې په را روان میچ کې انډیا ته نه صرف شکست ورکړي، د چمپیونز ټرافي فاتحانه چې خپل آغاز هغه خو نه وسو، خو خپل دویم میچ دی د چمپیونز ټرافي وګټي. دی دا هم وایي چې دا بھرپور یو موقع ده چې د انډیا څخه هغه دا کسات وکاږي چې انډیا پاکستان ته نه راله او موږ په دوبۍ کې انډیا ته شکست ورکړو او د چمپیونز ټرافي د خپل وینینګ چې کوم ټریک دی د هغه آغاز وکړو. دی دا وایي چې د پاکستان د بایللو اصل وجه ټاس وګټل سو، هغه اوپننګ نه کولو، مخالفه ټیم ته بیټینګ ورکول سولو او په هغه وخت په خرزمان بالکل ټیک ټاک په کار دا و چې پاکستان ټاس وګټي، خپل کنډیشن یې اوم ګراوند و، هغه کنډیشن صحیح استعمال نه وسولو او هغه اوله غلطه فیصلې بعد متعدد هغه غلطې فیصلې وسوې چې نیوزیلند بیا 320 چې دی پاکستان باندې ټارګټ ورکړي او دی دا هم زیاته کړل چې د په خرزمان د انجري په وجه چې ولو هغه پاکستان اوپننګ کې سا شکیل راوستی چې هغه ژر آوټ سو او چې کوم دغه بعد کوم پریشر بیلډ اپ جوړ سولو، هغه پریشر در لاست پورې چې دی هغه ختم کولو کوشش نه وسو. ما سوای خوشل شاه چې کوم یو کم اویا رنزه جوړ کړه په یو کم 50 بالا کې دی دا زیاته کړه چې هغه یو ډېر ښه بیټینګ وکړي په هغه وجه چې دی پاکستان 260 پورې ځان ورساوي. دی دا هم وایي چې پاکستان چمپیون ټرافي کې خپل ټول میچونه بایلي، خو خپل روایتي اړې په د انډیا سره چې کوم روان میچ دی هغه د خامخا وګټي.